چې یو سړي په ماښام روژه ماته کړه نو بیا به اکل شرب او جماع د هغې وخته پورې اجازت و چې کومې پورې به دې اوده شوی نه او که کله به اوده شو نو باز دغه باب به بند شو بیا به چې کوم دی نو که مثال په طور 10 بجې به اوده شو 11 بجې به راپاڅېد اوس هر څه به بند بیا پابندي وه یو صحابي رضی الله تعالی عنه دا چلو کو ټوله ورځ مزدوري محنت او کارونه وکړل ماښام چې راغی د روژه ماتي وخت یې کور یې تپوس وکړ د روژه ماتي لپاره څه شته بیبي ورته ویې کور کې خو هېڅ هم نشته البته ګاونډیانو نه څه انتظام کوم هغه هلته لاړه او دی ستړی ستومانه چې داسې ورپرېوته او ټوله ورځ یې کار کړی نو دی اوده شو چې هغې سره راوړل نو دی اوده شوی و چې د خوبه راپاڅېد نو د قانون شرعي مطابق هر څه بند ټوله شپه یې په نارې تېره کړه او سهار یې په نارې باندې بیا روژه ونیوله چې د غرمې دا ټیم شو نو دی بېهوشه راپرېوته نو الله رب العالمین دا آیت مبارکه راولېږو چې ستاسو لپاره چې کوم دی الله رب العالمین اجازت ورکړو چې که د روژې په شپه کې یو سړی اکل کوي شرب کوي جماع کوي نو په هغې باندې پابندي ختمه شوه مخکې حرام و اوس چې کوم دی د صبح صادق پورې دا ټول درې واړه مفترات دا چې کوم دی نو د شپې جایز شو اوس دې خبرې ته به هم خیال کوو وی احل لکم ستاسو لپاره د روژه په شپه کې جماع کول او یا اکل و شرب کول وی دا حلال شو نو چې دا حلال شو نو معلومیږي دا چې مخکې حرام و اوس په قرآن پاک کې خو چرته نه دي راغلي چې د روژې په شپه کې اکل و شرب او جماع دا حرام دي دا خو نه دي راغلي نو دا په احادیثو کې راغلي ښه نو دې نه معلومیږي نسخ الحدیث بالکتاب د احادیثو نه معلومېده چې د روژې په شپه کې مفترات دا ټول څه دا ممنوع او دا حرام او د قرآن پاک آیت ولګېد او هغه ټول حلال کړل او د هغې هغه حرمت ختم شوی قرآن حکیم بار بار مونږ په دې پوهه کوي چې ګوره حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوره مستقل حجت دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي زه دې ګوره تاسو او د خپل امت په داسې حالت کې بیا نه مومم چې یو سړی او بالغ ته به یې ډډه لګولي تکې ته به یې ډډه لګولي او دله به څوک راشي او ده ته به وایي چې دا حکم په احادیثو کې راغلی دی د رسول الله مبارک فرمان دی او دی ښه مزداره ډډه یې لګولې ده دی ورته وایي نه حسبنا القرآن زمونږ دپاره خو د الله کتاب پوره دی که نه مونږ حدیث څه کوو پیغمبر علیه السلام فرمایي ګوره دا واورئ چې الله رب العالمین ما ته قرآن هم را کړی دی او الله تعالی ما ته بیا د هغې په مثل باندې احادیث هم را کړي دي وحي جلی او وحي خفي دواړه د وحي اقسام دي وحي مطلوع او وحي غیر مطلوع هغه هم شرع ده او دا هم شرع ده اطیعوا الله واطیعوا الرسول او بیا ورسره وروسته واولي الامر منکم نو حدیث دا د قرآن پاک خلاصه ده او د هغې تشریح ده او بیا فقه چې دا نو دا بیا د قرآن او د حدیث دا د هغې تشریح ده او د هغې چې کوم نو هغه تفصیل دی نو الله رب العالمین فرمایي احل لکم لیلة الصیام حلال کړی شو ستاسو لپاره ای مؤمنانو مسلمانانو په هغه شپه د روژو کې الرفث الی نسائکم جماع کول او کوروالی کول د هغه بیبیانو خپلو سره رفث المجامعتو یا الجماع او یا د هغې چې څونه مقدمات دي هغه ټولو ته ویل کېږي رفث هن لباس لکم وانتم لباس لهن نو یوازې رفث په شپه کې جایز نه شو اکل او شرب هم جایز شو ځکه درې واړه مفترات دي نو چې کله پابندي ختمه شوه نو د درې واړو نه ختمه شوه وروسته را روان دی چې خوراک څښاک وکلو واشربو حتی یتبین لکم ټوله شپه خوراک څښاک کوئ ځان درې کولر ایښی دی الله تعالی ویسکا خو چې کله بیا صبح صادق راوخته نو بیا پابندي ولګېدله هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا اوس الله تعالی د انسانانو هغه مجبوري ذکر کوي چې سړی ښځې ته محتاج دی او ښځه دا فطرتا سړي ته محتاج ده خلق الانسان ضعیفا نو لهذا د یو بل نه فایده حاصلول او د یو بل سره ازدواجي زندگی تیرول دا د یو مجبوري ده هن لباس لکم دغه بیبیانې او دغه زنانه چې دي نو دا پرده د ستاسو لپاره او تاسو چې پرده یې د هغې دپاره سړی د ښځې پرده ده او ښځه دا د سړي پرده ده خو دا نه خاصه که دا اجازت الله پاک نه وی ورکړی انسان به ډېرو مشکلاتو کې پرېوتی و او چې نن هم کوم خلق
هغه د قران پاک او د شریعت د دغه اجازت نه فائدہ نه حاصلې. ازدواجی زندگی لکه د مغرب په شان دي، وې دا قیود او حدود دي او په دې جالونو کې ځان نه جکړاو. نو چې په جالونو کې ځان نه جکړاوای نو چې نکاح نه کوي نو نعوذ بالله بیا به زنا کوي. چې جائز باندې عمل نه کوي نو بیا به ناجائز لار باندې پاغي باندې وځي. الله تعالی فرمایي دا تاسو لپاره پرده او تاسو داغي لپاره جامع او پرده. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، معلومه ده الله رب العالمین ته چې په تحقیق سره تاسو خیانت کوئ، تاسو دا غ نفسونو خپل سره د الله په حکم کې نه کمزوري راغلی ده. فتاب علیکم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه نه د شپې دا غلطي وشوه، الله تعالی اجازت نو کړي د شپې جماع بند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خطا وشوه او سار راغی پیغمبر علیہ السلام ته وی یا رسول الله انی اعتذر الی الله واعتذر الیک، ز خپل رب تم معذرت خوایم او تا تم معذرت خوایم، ما نه دا غلطی شوې ده. نو چې هغه دا خبره وکړه نو بلا کسان په مجلس کې پاسې دل جیبون هم دا غلطی شوې ده. نو الله رب العالمین آیت راولېږي چې علم الله انکم کنتم تختانون، بعد دا حکم ختم شو. تختانون انفسکم، چې تاسو خیانت کوئ دا غ نفسونو خپلو سره، نو پس توبه قبول کړه الله رب العالمین تاسو لپاره او معافي وکړه الله رب العالمین تاسو ته. نو اجازت او حل میلاو شو. اوس حکم دا دی چې فالآن باشروهن، باشروهن معنا جامعوهن، اصل کې مباشرت الصاق البشرة بالبشرة، یو بشرا چې د بل بشرې سره او یو پوستکی د بل پوستکی سره یو ځای کېږي نو دا مباشرت دی لغتا او اصطلاحا عبارت دی د جماع نه. فالآن باشروهن، نو پس اوسو نوې حکم دا راغی چې تاسو جماع کوئ د هغه بیبیانو خپلو سره او تاسو لټوئ هغه اولاد چې کوم مقرر کړی دی الله رب العالمین ستاسو لپاره. د نکاح مقصد هم دا دی چې توالد تناسل او دغه اولاد زمونږ لپاره چې کوم دی د مستقبل او د آخرت د هغې د خیر یو ذریعه وګرځي. نو الله نه هغه غواړئ. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم، او تاسو خورئ او څکئ تر دې چې واضحه شي تاسو ته هغه مزې سپین د هغه مزې تور من الفجر چې هغه د سبا دی. دا من الفجر بیان دی د خیط ابیض، او خیط اسود چې دی نو هغه د شپې هغه حصه ده. نو حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ هغه دوه مزې کتلي وو، تور او سپین، او بالغ لاندې ایښي وو. نو چې کله یې کتل چې یاره پته پکې نه لګي نو هغه ویل شپه ده، او چې کله پته لګي دا سپین دی دا تور دی نو هغې بس اوس ورځ شروع شوې ده، بیا به یې خوراک بند کړو. پیغمبر علیه السلام ته یې وویل، هغه ورته وفرمایل انک لعریض القفا، وی ستا سټ خو ډېر پلن دی، ستا بالغ خو هم ډېر پلن دی ښه، ځکه چې د افق د اسمان د کنارې هغه تور او هغه سپین مزي هغه تا له بالغ لاندې راوستي دي، او بیا یې پوه کړو چې دې نه مراد شپه او چې کوم دی نه ورځ هغه دې نه مراد ده. نو دې خبرې ته فکر وکړئ حتی یتبین لکم، چې تاسو ته ښه واضحه شي چې آیا دا شپه ده او که دا ورځ ده. نو که کوم پورې شپه وي نو خوراک کوئ، او چې پوه شي چې اوس صبح صادق راوخته نو بس بیا په خوراک باندې پابندي شوه. نو که کوم دی کې یو انسان داسې دی چې هغه ته اسمان کناره په خپل ښکاري او دی پوهېږي هم نو بیا خو د هغې ته ګوري، او که کوم دی کې د اسمان کناره نه ښکاري، خاریو کې اکثر داسې هغې کې دونه رڼاګانې دي او دومره حالات دي چې اړو پته نه لګي شپه ده که ورځ ده، او یا دی پوهېږي نه صبح کاذب څه شی دی، صبح صادق څه شی دی، خیط ابیض څه شی دی، نه پوهېږي. نو بیا دله پکار دي چې کوم علماو ماهرینو کوم ریاضي حسابات د نقشو په شکل کې لیکلي دي او هغه یعنی مجرب دي او د علماو مفتیانو د هغې د مشورې مطابق دي، نو بیا د دې د هغې اتباع وکړي. ځکه چې د روژې دپاره الله رب العالمین داسې حدبندي کړې د رسو را روان دي تلک حدود الله. ماښام کې چې لمر پرېوتی نه او یو سړي یو منټ مخکې خوراک شروع کړو یا یې روژه ماته کړه نو بس روژه یې ماته شوه او په هغې سره دا روژه خرابه شوه، یا به صبح صادق کې لا سبا راختی دی او د خوراک شروع کړي نو په هغې سره هم دا روژه ده دا نقصاني شوه او دا خرابه شوه. مودودي صاحب چې هغه چونکې ملا نه و بلکې هغه مسټر و او صرف سټډي او مطالعه کړې وه، نو هغه وی د روژې دپاره الله تعالی څه داسې حدبندي نه ده کړې وي، دا د مولیانو تنګ نظري ده
जिसमें चंद सेकंड या चंद मिनट इधर उधर हो जाने से इंसान का रोज़ा ख़राब हो जाए। चंद सेकंड या चंद मिनट चे चंद मिनट शू न 15 मिनट मख के रोज़ा माता करा लानवर वलार देखा ये 15 मिनट सुबह सादिक राहत दे और दागे नफस ही खुराक ला शुरू कर दे नागवी दी इंसान रोजे का नुकसान न रसी और डेर अगबा ने बखबलम इश्तिबार आगले दा तालीम मफ्तो हज़रात वाने हम इश्तिबार आवस्ते आगवी दे इस्तिदलाल दे गोरे वही हदीस शरीफ के रागली दी पैगम्बर अलैहिस्सलाम हुई चला यगुर्रन्नकुम आज़ानु बिलाल वही द बेलाल से बांग बाएँ धोखा न शेखा बेलाल से चे बांग वही पर रोजा की सहर नासे न चता उधर खुराक पर दे बेलाल से बली गई अगब बांग हुई और ताज पर खुराक जारी साथे खा उगोरा ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम वही बांग शोरो दे और पैगम्बर अलैहिस्सलाम ये खुराक जारी साथे और दो कके गए मां मुंगो वही पैगम्बर अलैहिस्सलाम ये दो कके के मौजूदी से धोखा शे ज़का यो अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज़ान को और यो हज़रत बेलाल से आज़ान को न बेलाल से आज़ान को न अगर तहज्जुद पर आज़ान को और बलाश पाओ और अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चे नाबीना सहाबी और दे बनास तो और चे कलब सबारा वक़्त न सहाबा किराम खुद मुंग होता तो परेशान थी नो चार वक्त बुद प्रातुका आखिर खुबार वक्त बस मानजत वलाड़ और वक्त मुजाहिदीन और चे कमने तो अल्लाह ताला को मीना बांधे मस्तु जुमात बटोल डको नो यो ना द्वना अक्सर गणो खल्क बोरतवे चा अब्दुल्ला दम आज़ान टेम शवे देखा आखो गरीब नाबीना हो वो आवाज़ एडे रूचा तो नो चे टोल बोरतवे चे आगा दे सुबह सादिक राखत रे नो बस आगा बचे कमने आज़ान शोरो नो तो बेलाल से आज़ान चे वो नो आगा द सार द मानज़द पारा नो आगा द तहज्जुद आज़ान हो अवसम अरबों के चे कमने आगा द तहज्जुद आज़ान कीगी बहरहाल दा खबर कौल चेहरा पर रोजा की हदबंदी निश्ता दा खता दा दा गलती दा अल्लाह ताला रसूल तिल का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा दा दमा हुदूद दी गोलती ते निज़ी क़दर लहुम नशै कनी रोजा में खराब शी नो अल्लाह रब्बुल आलमीन को फरमाए हत्ता यतबय्यन लकुमुल खयतुल अब्यदु मिनल खयतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल और ब्याता से पूरा के दा रोजा तरदश पे पूरे गुरूब आफ्ताब पूरे वला तुबाशिरूहुन्न वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद यो अबवाबुल बिर के दाम दे चकल द एतिकाफ पे हालत किए न ब्या बगोरे जमा न कोई कनी जमा सर एतिकाफ यफसुदो न यो रोजा दा यो एतिकाफ दे न द रोजी बशपू के हो द जमा इजाजत मेलाव शो द अक्ल शुर्ब इजाजत मेलाव शो क्योंकि यो सड़ी द एतिकाफ नियत करे दे या मसनून एतिकाफ दे या नफल एतिकाफ दे न दे बागी के ब्या जमा मुतलक़न नशी कौले न दौरज़े और न दशपे दौरज़े खूब नशी कौले रोजा ये मातशी और दशपे में नशी कौले दे का एतिकाफ पे मातशी अल्लाह ताला ददी हुक्म ददी जकम दिन हक़ तस्किरा फरमाई कि वला तुबाशिरूहुन्न वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद और तासु जमा मका व दखुलु बिबयान सरा और हाल दाद चतासु मुअतकिफीन ये पजुमातुन के इन लैलन और नहारन नहीं दशपे का वेश नहीं दौरज़े का वेश मुतकिफ दोबारा मुतलक़न पाबंदी हुआ दिल का हुदूदुल्लाह दगा जकम बयानी कि नदागा हुक्म द अल्लाह रब्बुल आलमीन दी दागा पुल द अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हदबंदी होकड़ा नागवी ऐसी हदबंदी नहीं की है मुंगे दिल का हुदूदुल्लाह अल्लाह ने हदबंदी की है फला तक़रबूहा बल्कि कि अल्लाह ताला फला तअतदूहा द दिल तजावुज़ मकवे और दल के अल्लाह ताला फला तक़रबूहा गिद निज़दी क़दर लहुम मशैखा देखिए जकम सड़े हो त नज़दीकीगी मुके देशी मन यहूल हौल अलहिमा यूशिकु अन यक़अ फीही जसोक दे वर्षो न चार चापे रचुरली नासे न चपागी के खुला वर्ख तक कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही हम दगरंगे बयानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आयतुन द कुरान पाक वल पारद खल्क़ु लिन्नासि वल जिन्नि उनकी आला ज़िक्र सुना गादना और सर खुद बखुद मुराद दे लअल्लहुम यत्तक़ून खाई की चितुई परहेज़गारी इख्तियार की और बदशिदना फरमाने द अल्लाह रब्बुल आलमीन ना वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम दा अबवाबुल बिर की बल यो हुक्म दे अगदा दे चदियो बल मालून पर नाहक तरीक़ा बाने मखरई
غلا مکوئ، ډاکه مکوئ، فراډ مکوئ، چا سره خیانت مکوئ، رشوت ماخلی، چې څومره ناجایز او باطل طریقې دي نو الله تعالی په هغې باندې پابندي ولګوله. او که نن په معاشره کې څومره فساد خور دی او د هغې بنیاد ولټولی شي، نو هغه هم دقه خبره ده چې د قرآن حکیم د دې آیت په دې باندې عمل نشته. ځکه که چېرې د قرآن حکیم دا آیت هر یو انسان د ځان دپاره ذات راه وګرځوي او چې کوم ناجایز لارې دي او دې د هغې نه اجتناب وکړي، نو دا بلا تنازعات چې عدالتونو ته لاړ شي فلانکي ما سره فراډ کړی دی، هغه هم ځان له وکیل نیولی دی، هغه هم ځان له وکیل نیولی دی، او بیا مسله شروع ده او دی پکې مړه شي او بیا بچو ته او د بچو نه نسو ته کیسونه پاتې شي. دا دیواني مقدمه ده وي ښه، هغه سړی دیوانه کوي بیا، نو دا دیواني مقدمه ده، دا فوجداري مقدمه ده. نو دا ټول مقدمات الله رب العالمین فرمایي که یو سړی په عدالت کې پیسې ورکي او دې حقدار نه دی خو د رشوت په بنیاد باندې کیس وګټو، نو الله تعالی فرمایي ګوره دا ناجایز دي او دا حرام دي، دا کار مه کوئ. پیغمبر علیہ السلام خلقو ته تقریر وکړو، وی انما انا بشر، وی زه ګوره د الله تعالی یو بنده یم، خدای خو نه یم، او انتم تختصمون لدی، وی تاسو خپلې جګړې او تنازعات مال راوړئ، یو وی زما بل وی زما، او وی کېدې شي بعضې سړی داسې هغه چرب زباني د ژبې صفایي ډېره سیوایي او هغه بل سړی چاړاکوتې غوندوي، هغه له خبرې نه ورځي ښه ښه په حقه دی، دا شی د هغه دی خو پوره ترجماني د خپل ځان نشي کولی، او هغه بل سړی هغه فصیح اللسان دی او ژبه کې ډېر مرنی دی، وکیلان پړکوي ښه، نو شی د هغه نه دی خو دومره عجیبه بیان یې وکړو. نو پیغمبر علیه السلام وي زه خو آخر انسان یم، کېدې شي دا کم سړی چې د هغه حق نه دی زه هغه په حق کې فیصله وکړم، خو یاد ساتئ وی دا د جهنم سروټ کې دي چې ما هغه له ورکړی ښه، دا د جهنم اور دی چې ما د هغه په حق کې د هغې فیصله وکړه. نو بهرحال الله تعالی فرمایي په ناجایز طریقې سره د یو بل مالونه دا مخورئ، بلکې په هغې کې چې کوم جایز طریقې الله تعالی تجارت د ملازمت او د زراعت او د کاروبار ذکر کړي دي په هغې باندې پیسې ګټئ. په دروغو قسمونه خوړل او یا په دروغو گواهی کول، وی خدای گواه دی چې دا شی زما دی ښه، او خدای ته علم دی چې دا رده نه دی، او یا وی خدای گواه کوم او په هغې باندې قسمونه خوري. نو پیغمبر علیه السلام او چې کوم دی الله رب العالمین د هغې نه انکار کوي او په هغې باندې تردید کوي. فرمایي ولا تاکلوا اموالکم، علما فرمایي مخکې صوم دی او دا اوس دی چې پردی مال په ناحقه باندې مخورئ، نو ربط بالکل واضح دی. هغه صوم موقت دی، دا صوم مؤبد دی، هغې کې دا وسار نه ماښامه پورې خوراک به نه کوي، خپل حلال رزق به هم نه خوري ځکه د الله حکم نشته، او هر چې حرام رزق دی پردی نو هغې له خو به عمر بر خوله نه وروړی ښه، عمر بر له ستا د هغې نه روژه ده، او الله تعالی وي دا سار نه ماښامه پورې یو ورځ شوه دوه ورځې شوې ټوله میاشت مې له ټریننګ درکړو او تعالی مې یو مشق درکړو چې ته د اجتناب د الله رب العالمین حکم نه وي نو د هغې نه د بچ کېدو د هغې یو طریقه زده کړي. نو چې کله ته خپل حلال رزق د الله د حکم نه بغیر نشه خوړی نو بیا به حراما نوړی څنګه خولې ته نږدې کوي چې افراط دې کړی دی، دوکه دې کړې ده او یا دې په رشوت باندې حاصل کړی دی. نو الله تعالی فرمایي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او مخورئ تاسو ای مسلمانانو هغه مالونه خپل په منځ خپل کې په هغه باطله طریقې سره، باطله طریقه من السرقة والغصب والرشوة وما الی ذلک. مفسرین فرمایي دا ټول باطل دی، غلا کوي، ډاکه کوي، په رشوت باندې خوري یا نور چې کوم ناجایز طریقې دي. وتدلوا بها الى الحکام، یعنی ولا تدلوا بها، دا تدلو دا په تاکلو باندې عطف دی او تاکلو د لا لاندې و نو دا د لا لاندې دی. وتدلوا بها الى الحکام، یعنی ولا تدلوا بها الى الحکام، او موړی تاسو چې کوم دی مقدمات د دغې مالونو په طرف د حاکمانو باندې. و اراده کنه عدالت کې و فیصله وکړو نو هغه د پیرنګي قانون لا او حاکم لا هغې له یوسي او هغه حاکم له پیسې ورکړي، قاضي له رشوت ورکړه چې دا ځمکه خو زما ده نه خو پټواري ته یې ما پسې ولیکه او دا خو ډېره قیمتي ځمکه ده، د کروڑ روپو ځمکه ده،
او پټواری ته وي تعالی هم پکې 2 لک روپۍ درکم او تعالی هم پکې 15 لک روپۍ درکم نو هغه ولګي او هغه ټول کاغذات هغه حاکمان په د پسې چې کوم دین هغه نقل کړي نو الله رب العالمین فرمایي دا کار مکه وي نو پټواری په لیکلو باندې دا شی ستا کېږي نه چې صبر عند الله ستا نه وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ حکام نه د حاکم دا لتاكلوا فريقا من اموال الناس د دې لپاره چې ګنې تاسو اخري وګوره یوازې خوړل نه دي کوي خوړه کوي وستا هغه حرام پیسې چې کوم په فراډ باندې حاصلې کړې وي باغې ځان لجامي واغستې اوس کده دې چې کوم دین هغه چالاکی کوي ما خوړل نه دي ما خو واغستې دي او ما خو خوړل نه دي ما خو به ځان لکور جوړ کړی دي نو دې ټولو ته عقل وي ښا موږ او تاسو معاشره کې وایو الګي فلان کی ګوره زما مالو خوړو نو دا مطلب خو نه دی چې ځان له پیلوګان او یا چرګ واغسته وي خوړو خو مطلب دا چې بس په کې خوړه لتاكلوا فريقا من اموال الناس دې لپاره چې تاسو اخري یو ډله دا مالونو د خلقنا و ګنا سرا بالاسم و ګنا سرا هغه اسم څه دی بالحلف الكاذب یا بالشهاده الزور د دروغ گواهی دا او یا د دروغ قسم دی وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو عالمان یې په دې باندې چې ان المال ليس لكم خر ته پته چې د اعمال زمانه دی ښا د ازمکه زمانه ده او به هم خوري يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ابواب البر کې الله تعالی وی تاسو خدان لکار کتل داسې مخکو راشي چې قران حکیم تاسو سره ژوندۍ د تیرولو چلو کوي مالی جانی او پردي حقوق او د عامه المسلمین او د انسانانو احترام هغه په څه شکل باندې کوي یو په ابواب البر کې دا دی چې کله حساب کتاب کوي نو قمری حساب وکوي شمسی حساب نه شمسی حساب جنوری فروری نو دا حرام نه دي او نه ناجایز دي دا غیم اجازت شته خو قمری حساب محرم صفر ربیع الاول او دا 1436 هجری نو چې کوم اسلامی اعمال لی عبادات دي نو پاغي کو قمری حساب دا لازم دی دا واجب دی لکه روزه دا به مونږ چرته په جنوری فروری باندې نه نیسو یعنی بیا خو به عمر لا یا به یخنۍ کرا دي یا به عمر لا ګرمۍ کرا دي مونږ به په محرم سفر په هغه قمری حساب باندې نیسو د زکات حساب یو سړی کوي نو دی به جنوری فروری باندې نه کوي ښا نو ډېر خلک دا سشته تاجران هغه حساب کوي بس یاره وي زه خو جون کې چونګې بجټ کیږي کنه نو جون ټو جون وې دا خپل زکات حساب کوم یا جنوری ټو جنوری وې دا خپل زکات حساب کوم نو دا خطا دی ځکه چې جنوری ټو جنوری اسلامی قمری سال دا کم دی او شمسی کال دا داغینه لږ وګد دی نو د فقیر او د مسکین فائدہ په قمری سال کې ده هغه په شمسی کال کې نه ده هغه هکله 31 میاشت راشي نو بهرحال الله تعالی فرمایي زکات ته حج دے روزه ده او دغه نور څومره حسابات دي عبادت دي نو پاغي کې به د قمری حساب دا پتا باندې لازمي شمسی حساب دا چې کوم نه ناجایز دي البته کم نجی خط او کتابت دي یو سړی خط لیکي چاته لاندې پاغي کې تاریخ لیکي یا برا یا یو بل سروي معاملات دي الګ تعالی مې دونه پیسې قرض درکړي درې میاشتې پس به راکای نو خلک وی لکه تاریخ په کې فکس کا نو تاریخ په کې ولي کو چې په 1 سپتمبر به راکای ٹھیک ته خیر دی په دې کې مساعده می جواز نشته معاملات دي یا کاروبارونه دي او یا چې کم دین هغه دکانداري دي نو کپاغي کې شمسی حسابو کې نو خیر دی اجازه دشتا خو بیا هم دون ادا چې کم از کم کو مسلمانانو کې داسې او طائفه وي چې هغه د خپل قمری حساب معلوم وي لکه موجوده وخت کې یو لوی مجمع بناست دی او باغ لوی مجمع کې کچانه تاسو کې چې اسلامی میاش کومه ده نو الارن سے پرې نه ځه کچانه تاسو کې جنن اسلامی تاریخ کم یو ده نو بیا مو ته پته نه ښه نو علما مفسرین فرمایي چې قمری اسلامی تاریخ یا ساتل او داغي لحاظداری کول وې دا فرض کفایه دا فرض کفایي دي نو مثال په تور کې په کلی کې چند کسانم دا سشتا هغه ته قمری ټول ترتیب معلوم دی عامه المسلمین ته نه معلوم نو غاړه د ټول خلاص شوه لکه د جنازې په شان دي خو که په ټول کلی کې
یو سړی هم نشته که ملا صاحب نه تپوس کوي نو هغه هم وایي جنوري فروری نن کوم تاریخ دی نو فوراً د جون تاریخ به ورته یادي او که ته د شعبان سویم دی نو بیا سرګري ښه نو نه مولا ته معلوم دی نه امي ته معلوم دی نه سړو ته معلوم دی نه ښځو ته معلوم دی نو د ټولو غاړه بنده شوه ځکه فرض کفایي هغه دوی ته پاتې شو نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو حساب کتاب کوئ نو هغه به قمري حساب کتاب کوئ او شان نزول دا دی چې صحابه کرامو یو ځل حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو او یا نور صحابه کرامو جی حضور ودا میاش چې کله راوخیږي لاول نری د مزي په شان دی وی بیا غټیږي رڼا شروع کی بدر ته نه جوړ شي او بیا ورو وړکیږي بیا د نتار او مزه جوړ شي نو بده کې څه حکمت ده نور چې ده هغه همیشه په یو حال ده او دا سپومې چې ده نو دا کله وړه ده او کله غټه ده بده کې څه حکمت ده نو الله رب العالمین ورته داغه حکمتونه او داغه منافع بیانوي چې خلق د حج معلومات ککای نو ذوالقعده او ذوالحجه دا به هم تا په قمري سال باندې معلومیږي او که نور مواقیت د خلق دي د صوم یا چې کم دین هغه د عدت احکام ته معلومه نو هغه هم د قمري میاشت نه معلومه چې په قمري میاشت باندې داغه حساب کتاب هغه برابر شي نو الله تعالی فرمایي يسالونك عن الاهله او سوال کی دا صحابه کرام سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بارد میاشتو کې اهله جمع د هلال دا چې دا میاشت ولې کله وړه او کله غټه قل هي مواقیت للناس والحج تو فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا میاشت چې دی نو دا عالی دا وختونو د معلوماتو دي د پاره د خلقو مواقیت جمع د میقات دا میقات ویل کیږي هغه عالی د وخت ته نو کله د یو شی وخت معلومه د زمان په لحاظ سره یا د مکان په لحاظ سره حج کې وېدا زمونږ میقات دی لکه زمونږ میقات دی یلملم او دغه شان د هر علاقه ول خپل میقات دی نو هغه د پاره یو تعین او یو تشخص کړی دی چې د دې ځای نه اخوا کرا اوړي د حرم زمکه ته نو بغیر د احرام نه بن راوړي ورنه پتا باندې بدم لازم شي نو دغه مواقیت دي او بیا کم اوقات چې الله رب العالمین د عبادت لپاره مقرر کړی دي د زمانه په لحاظ سره لکه د ظهر صلات الظهر د لپاره ظهر دا وخت دی او میقات دی او دغه رنګ د صلات العصر د لپاره عصر هغه وخت دی او میقات دی د روزې د لپاره خپل وخت چې دی نو دا وخت دی او میقات دی خو وخت او میقات کې فرق دی وخت عام دی او میقات خاص دی کل میقات وقت ولا عکس هر میقات وقت دی لکه صلات الظهر د ظهر د لپاره میقات هم دی جو وقت هم دی او دا اوس چې موږ او تاسو ناس دا وقت دی خو میقات خو نه دی په دې وخت کې کوم عبادت الله مونږ باندې لازم کړی دی چې دا بخامخا کوي او کوون نه کوي بیا بقضای یوم بګی نشته نو کل میقات وقت ولا عکس نو الله تعالی فرمایي چې دا میاش دي چې دی دا سپینه میاش قل هي مواقیت للناس والحج نو دا عالی د معلومولو د وختونو دي د خلقو د پاره او دا رنګ د وخت د حج د پاره که حج معلومه چې کله به حج لازمیږي د حج ټیم کله دی نو په جنوري فروری یې پته نه لګي هغه په محرم او سفر قمری کال باندې پته لګي نو چې کله ذوالحج راشي نو هغه ذوالحج اخیری میاشت د کال دا د حج میاشت ده وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى دا ابواب البر کې بل یو مسله ده الله فرمایي چې کوم کار تاسو توجه ضروری ده نو الله تعالی د رسمونو د جاهلیت ازاله کول غواړي او داغه اصلاح کول غواړي په جاهلیت کې دا و یو سړی به حج روان شو یا عمره لا یا سفر له کور نه بوت اتفاقا سشیبت نه کور کې پاتې شو شناهدی کارت پاتې شو مثلا نو خلک بیا به سره وګرځي الګ وی کارت را نه پاتې شو یا توخه بټور نه پاتې شو نو جدي بکله واپس راغلل نو بیا په دروازه باندې کور ته نه راتلل خان ولی ودا بدی دا بد کار دی نو شاته به چنه ما تکړه دیوال به مات کو باغ سوري باندې به کور ته راځن نشو کاړ او یا غټو به راواخستا او بیا به نو د احرام په دوران کې کور ته په دروازه باندې نه راتلل او شاته چې کوم نه نقب کول او سوري کول نو دې خبره د فکر وکړي دا دروازه باندې راتلل نو دا سو
دا جایز لیکن دوی دا غي نه حرام جوړ کړل او دا شاته چې په کور ته په کم سوري باندې راځي په دیوال باندې دا خو جایز کار دی ځکه خپل کور ته راځل نه کی اغلا نه کوي نو دا جایز کار دی خود دې نه واجب جوړ کړ هغه جایز نه حرام جوړ کړ او د دې جایز نه واجب جوړ کړ او دغه توی بدعت چې په دین کې یو شی لیس بلازم او دی وی دا لازم التزام د ما لا يلزم یو شی په دین کې لازم نه دی او دی په زور په ځان باندې لازم وګرځي دا غي نه بدعت جوړ شي دعا اخو عبادت ته مخ العبادت ته د عبادت مغز دی خو یو سړی وی خامخا د سنتو نه پس به کوي او درې پیری به کوي او کوی نه کړه بیا وابي د جمعه نه وباسي او یا د فرض نه پس به خامخا کوي دا خامخا ټکي بګینشتا پس د الله نه غواړي که فرض پسې کوي که سنتو پسې کوي خو په ځان باندې لازم مگر دا چې دا خامخا د شریعت حکم دی چې په دې ټیم باندې به کوي نو د ځان نه دا ټوکې ګڼل دقه توي التزام نو دی اهل جاهلیت التزام کړي وو نو الله رب العالمین داغي عمل اصلاح وکړه او علماوی په دې کې د دې بیان چې دا مخکنی حکم نه پس وکړو نو الله تعالی فرمایي دا علما فرمایي په دې کې الله تعالی دوی ته وایي چې دا تاسو کوم تپوس کړي او يسالونک عن الاهله د میاشتو مبارک کله وړکیږي او کله غټیږي په دې کې د دې علت الله تعالی فرمایي د علت تپوس مکوي د حکمت تپوس کوي یو علت ته یو حکمت ته نو حکمت خو بګی دا دی چې خلقو ته د حج ټیمونه معلوم شي خلقو ته نور د عبادتو ټیمونه معلوم شي او باقی علت چې دا میاش لاول وړه ده او بیا غټه شو او بیا وړه ده نو دې له خو د ریاضي بلا علوم پکار دي او دې له خو د ساينس بلا تحقیقات پکار دي او دغه سیدونه قران حکیم نه بیانې ښه ساينسي تحقیقات الله تعالی زما او ستا عقل تفریقی دي اغا د دین چې کوم نه داغي کې لازمی حصہ اغه نه ده الله تعالی فرمایي تاسو له بکار دا چې د حکمت تپوس مکړئ خو چې تاسو د حکمت په ځای باندې د علت تپوس کو نو دا داسې دی لکه د کور دروازه چې سړی پریدي او شاته بچانه وتر راځي لکه اهل جاهلیت ته څنګه کو نو دا ذکر لا يناسب تاسو له حکمت تپوس پکار وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها او نه کامل دي کی بدی خبره کې چې تاسو راتلو کې کورونو ته هغه شاګانو داغي باندې شاته دیوال مات کړي ولكن البر من اتقى لكن نیکی چې کومه ده نو مخکې مونږ ویلو ولكن البر بر من اتقى مضاف او مقدر راوباسو غني بیا به حمل غلطي او حمل بلا يصح یا ولكن البر یعنی ولكن ذل بر من اتقى هغه نه کوي خاون هغه څوک دی چې د الله نه یریږي کور ته بغیټ باندې راځي که بچنه راځي خپل کور دې پر دې خو نه دی هغه خبره نه ده چې کوم سړی تقوادار دی د حرام او ځان بچ کی دا سړی اصل کې نیکو کار دی یا ولكن البر من اتقى مصدر مبني للفاعل دی واتوا البيوت من ابوابها اور اتلک ویتا سکورونو ته باغ دروازو دا غي باندې اخویره کې د الله رب العالمین نه خایي چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ابواب البر کې بل حکم دی قتال فی سبیل الله الله یواده په مال او یواده چې کم دین هغه پر روزه باندې نخلاصيږي بلکې ور سره با مالی او جانی دواړه قربانی پیش کوي او د الله بلار کې به خپل سر او د وینې نظرانه هغه به هم پیش کوي په ابتدا د اسلام کې چې کله پیغمبر علی السلام مکی دورو مباغي کې چې کافرانو مظالم کول اذیتونه به رسول پیغمبر علی السلام او صحابه کرام هغه ته مشکلات پیش کول نو د الله حکم دا چې فعفو واصفحوا صبر کوي صبر او د توري دراخستو داغي اجازت نو چې کله مدینه منوره ته هجرت وشو نو لومبنه آیت الله رب العالمین راولېګو چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا دا لومبنه آیت ته چې د جهاد د مشروعیت مبارک الله تعالی سورۃ الحج کې راولېګو چې کوم مظلومین خلق دي او کافران تنګي اغیلم د خپل دفاع اجازت شتا اغیدم تور راواخلي او بیا الله رب العالمین چې کوم نه د قتال فی سبیل الله داغي اجازت او داغي مشروعیت هغه هم بیان خدا دې چې مطلقاً نه چې جنگ دی وکړو په هر طریقه چې دی وکړو بلکې اصول جنگ هم شته
د جنگ هم یو قانون الله تعالی بیان کړی دی. نو دلته سره فرمایي چې جهاد خو کوئ خو ولا تعتدو، تجاوز به نه کوئ. ښه څه معنا؟ مسله به نه کوئ. مړ دی کو نو بس مرګ دی ورپورې و. اوس د هغه نه پوزه شو کول، د هغه نه اندامونه شو کول او د هغه بېعزتي کول د هغه مړو لاشونو، اسلام د دې خبرې اجازت نه ورکوي. ګوره اسلام په جنگ کې د دشمن سره هم د عدل او د انصاف د هغې حکم موږ او تاسو ته کړی. او نن سبا کافران، هغه کافران چې هغه نن په مسلمانانو باندې ګوتې اوچتوي، ښه وایي دا دهشتګرد دي، جهاد ته دهشتګردي وایي، او دا مسلمانان نعوذ بالله ظالمان دي او داسې دي. نو مونږ وایو چې تاسو د خپلو مړو سره څه کړي دي. په عراق کې تاسو د مړو کوم توهین وکړو. نن په برمې کې ټول خلک په فیسبوک باندې او په دغه باندې ګوري. نن هغه هندوان او نن هغه انتها پسند ژوندي مسلمانان هغه رانیسي او سیزي ښه، او په ژوندونې تېنه لاسونه او خپې او دا پوزه او اندامونه تېنه کټ کوي د ژوندي انسان نه. ښه حالانکې اسلام هغه مونږ ته وایي د کافر سره به داسې عمل هم نه کوي. که هغه د کافر عمل دی خو ته ورسره داسې مه کوه. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قتل النساء والصبيان والرهبان. پیغمبر علیه السلام مجاهدینو ته وی که جنگ لځئ، ماشوم مخې له راغی د کافر بچی دی خو لاس پې مه اوچتوئ، ښه نابالغه دی. او که ښځه دله مخې له راغله نو خیر دی، ښځه ذات دی، بس ورته مه وایې، هغه جدا ده. زمونږ فقها وی الا ان تکونه مدبرة، که داسې ښځه ده چې هغه مدبره ده او منتظمه ده، د خپل کافر فوج کنټرول د هغې په لاس کې دی، دا ټول پلیننګ ورله دا کوي، اندرا ګاندي ده، نو بیا خو خیر دی. خو که نه داسې ښځه ده چې هغې د سړو د جنګونو د جګړو سره څه تعلق نشته، یا داسې راهب دی په خپله ګرجا او صومعه کې ناست دی او بس د خپل مذهب مطابق چې کوم دی نو هغه عبادت کوي، صحیح یا غلط دا ځان له خبره ده، خو د خپل مذهب مطابق هغه چې کوم دی د الله عبادت کوي یا د خپلو بوتانو عبادت کوي، په جنګونو جګړو سیاست کې هغه برخه نه اخلي. نو پیغمبر علیه السلام یې د باندې هم لاس مه اوچتوئ. نو ولا تعتدو، الله تعالی د جنگ دپاره هم مونږ ته څه اصول ښودلي دي. جنگ بدر شوی دی او په ټول جنگ بدر کې صرف 14 کسان دا د مسلمانانو نه شهیدان شوي دي او 70 کسان دا د کافرانو نه قتل شوي دي او مردار شوي دي. او تقریبا پیغمبر علیه السلام چې په 10 کاله مدني زندګۍ کې څومره جهادونه کړي دي نو 1018 مړي د دواړو طرفینو نه شوي دي. ښه 1018 مړي د دواړو طرفینو نه شوي دي. او دغه کفار چې نن په قرآن او په اسلام باندې معترض دي نو دوی 1 کروڑ کسان دای په جنگ عظیم اول کې مړ کړي دي، 1 کروڑ کسان. او الته د پیغمبر علیه السلام په 10 کالو جنگونو کې مړي، ځکه د اسلام مقصد ګوره مړ کول نه دي. ښه پیغمبر علیه السلام فاتحانه داخل شو مکې مکرمې ته او اعلان یې وکړو، وی که چا په ځان پسې د کور دروازه بنده کړه نو بس هغه په امن، که څوک بیت الله ته وتښتېد نو هغه په امن، او وی که څوک د ابو سفیان صاحب په کور کې پناه واخیسته هغه په امن، او که چا اسلحه ارتا وکړه او سلنډر شو نو بس وی دا په امن. نو د اسلام مقصد مړ کول نه دي، د اسلام مقصد خو صرف دا دی چې کوم کافر دومره ظلم شروع کړی دی بانهم ظلمو، خلق مونځ ته نه پرېږدي، خلق عبادت ته نه پرېږدي، او خلق په امن باندې جنازه ته محفوظه نه ده، په هغې باندې ډرون حمله کوي، او که د چا خادي ده په هغې باندې هم اټیک کوي. افغانستان کې دا ټولې خبرې منظر عام ته راغلي دي او زمونږ په وزیرستان کې. نو قرآن پاک وایي او اسلام وایي چې دا ناسور دا اوس کټ کول پکار دي. ډاکټر وایي که دا خپل اوس کټ نه کړه یا دا ګوته دې کټ نه کړه نو دا به ټول بدن به خراب شي. نو مجبوراً هغه محبوب خپه هغه بیا د ځان نه سړی کټ کوي. نو دلته هم دا ده چې که چېرې دا کافر دی کنټرول نه کوو په پوزه کې ورته پیزوان وانه چو نو کېدای شي دا ټوله معاشره خرابه کړي. نو مقصد مړ کول نه دي، مقصد دا ناسور ختمول دي. نو عجیبه خبره دا ده چې 1018 مړي شوي دي، نو هغې ته وایي تاسو دهشتګرد یې، هغې ته وایي تاسو ظالمان یې، تاسو بې انصافان یې. او چې تا 1 کروڑ مړي په یو جنگ کې کړي دي او نن د دشت لیلی هغه مظلومه طالبان نن د هغې هغه ټول تفصیلات ټولې دنیا وکتل چې د هغې سره کم کم مظالم شوي دي او د هغې سره کم کم چې کوم نه زیاتي شوي دي.
عجیبه دا د ودا ظلم نه دی، دا د انسانیت د حقوق علم بردار دی ښه. او هغه چې کم صرف هغه ناسور ختمول غواړي نو بیا هغه ته وایي دا ظالم دی. نو غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی. وی چې زما په سترګه کې وړوکی غونده خصم کې پروت دی، نو ما ته شل پیرې وایي ښه چې هلکه په سترګه کې دی باڼه پروت دی او دا سترګه چې کوم دی خصم کې پروت دی، او ستا په سترګه کې لوی لوی شاتیرونه پراته دي، لوی لوی سلیپور پکې پراته دي، نو د هغې د سره غم نشته. 1018 مړي په 10 کاله کې شوي دي، وی دا دهشتګرد دي، او 1 کروڑ کسان په یو جنگ کې مړه کړي دي، او بیا په هغې کې ماشومانو باندې صرفه نشته، په بوډاګانو باندې صرفه نشته، په عالمانو باندې صرفه نشته، په سپینګیرو باندې صرفه نشته، هیڅ اصول او هیڅ قانون نشته. نو قرآن حکیم د جنگ حکم ورکړی دی، د جهاد اجازت ورکړی دی، او د هغې مقصود دی دفع د فساد، چې یاره دا فساد ختم شي. الله تعالی فرمایي ولولا دفع الله الناس، الله تعالی وایي که دا بعض خلق دا مظلومان را پاسېدل نه او دا ظالم یې دفع کو نه نو لفسدت الارض، دا ځمکه به ټوله ورانه شي او دا به ویجاړه شي. بهرحال الله رب العالمین د جهاد اجازت ورکړی دی. اوس چې کله د جهاد اجازت میلاو شو نو سن 6 هجري کې مخکې تیر شو چې سن 6 هجري کې پیغمبر علیه السلام د عمرې دپاره راغلی خو هغې پرې نه ښوده، اجازت یې ورنه کو. ورته وی آینده کال له به راځئ صلح حدیبیه وشوه او 3 ورځې کې به تاسو عمره کوئ. نو چې کله هغه 3 ورځې له صحابه کرام را روانو نو ورسره دا غم و چې خدای پاکه که چېرې کافرانو د خپلې وعدې مخالفت وکړو او مونږ باندې اټیک وکړو د الله د کور په خوا کې او د حرم په پاکه خاوره باندې، نو مونږ به څه کوو؟ یا به جنګ کوو یا به نه کوو. که جنګ کوو نو د حرم به احترامي به هم کېږي او د احرام به احترامي به هم کېږي او د شهر حرام به احترامي به هم کېږي، او که نه کوو نو بس بیا خو به مونږ تړلي مارغان یو، چې کافران چې څنګه د هغې خوښوي. الله رب العالمین فرمایي چې تاسو خو سره جنګ مه کوئ، پهل پې مه کوئ په حرم کې، د حرم په خاوره باندې. خو که چېرې هغې د باندې پهل وکړو نو الله تعالی فرمایي بیا ورته داسې سبق وښیئ چې بیا یې تر قیامته پورې یاد ولري. بیا چې کوم دی وروسته را روان دي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الله وایي دا حرمتونه دا خو په برابرۍ باندې دي، نو که دی د حرم احترام کوي او جنگ نه کوي نو تاسو یو سل پیرې احترام وکړئ. خو که دا د کافر بچی دی د حرم احترام نه کوي او مسلمانانو باندې اټیک کوي نو الله تعالی فرمایي چې بیا تاسو په خپله دفاع کې او په خپل تحفظ کې کافر خلاف کاروایان او اکشن هغه اخیستلی شي. نو هغه د جهاد اجازتونه الله رب العالمین ورکوي او فرمایي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، او تاسو جهاد کوئ په لاره د الله رب العالمین کې د هغه کافرانو سره چې کوم جنګېږي تاسو سره، چې کوم تاسو سره جنګېږي تاسو هم د هغې نه خپل بدل واخلئ. ولا تعتدوا، او تجاوز مه کوئ تاسو د حدودونه، مسله مه کوئ، رهبان مه قتلوئ، او بلا وجې چې صلح هم ورسره کړې ده نو بیا د صلح په حالت کې په هغه باندې اټیک مه کوئ، ځکه دا اعتدا ده او دا ظلم دی. ان الله لا يحب المعتدين، فتحقیق سره الله رب العالمین نخوخي هغه متجاوزین لرا چې کوم حدود کراس کوي. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، او قتل کوي تاسو دې کافرانو لرا اے مسلمانانو شرط کې چې بیا مونتل تاسو دوی لرا، ثقفتموهم معنا وجدتموهم. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، او وباسي تاسو دې مشرکانو لرا د کم ځای نه چې وښکلي دي دوی تاسو لرا، یعنې من مکه. الله فرمایي دوی خو تاسو د مکې نه جلا وطن کړي یې، خپل محبوب وطن هغه یې دنه پاتې کړی دی، نو شا به املا وتړئ او جهاد سره وکئ چې دغه مکه او بیت الله د دې کافرانو نه خالی کړئ او دوی ترې نه وځغلوئ او دوی ترې نه وباسئ. واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل، او که څوک وایي چې د حرم په خاوره باندې دا قتل کول او دا جنگ کول دا خو یاره ښه کار نه دی، نو الله فرمایي یو قتل دی او یو شرک دی. نو دوی د الله د کور په خوا کې بلکې د الله په کور کې دننه 360 بوتان ایښي دي او شرک کوي، ګناه کوي او بیا ظلم کوي او بیا چې کوم دی نو هغه خلاف شریعت کارونه کوي، نو ټیک د قتل ښه کار نه دی.
خدا شرک چې دی نو دا د قتل نه دا په څو ګونه چې کوم نو دا د هغې نه بڑھ کر جرم دی. نو الله تعالیٰ فرمایي دا غم به نه کوئ. والفتنة اشد من القتل. والفتنة معنی الشرک مع الله. فتنه نه مراد دی شرک مع الله. او دا شرک چې کوم دی د الله رب العالمین سره نو دا ډیر سخت دی او ډیر ناروا دی د قتل نه، یعنی فی الحرم چې په حرم کې قتل کوي او مرګ جوړ لکه دام بدکار دی. خو چې د حرم په ځمکه څوک شرک کوي نو دا د هغې نه ډېر لوی جرم دی. والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. اوس چې کله تاسو مسجد حرام ته خواته راشئ او دا خطره ده چې هسې نه چې دوی تاسو باندې اټیک وکړي نو الله تعالی وایي پهل مه کوئ. چې کافر سره د کفر نه د حرم شریف د احترام خیال ساتي نو مسلمان له پکار دي چې هغه یې ډبل وساتي. خو که کافر د باندې اټیک وکړو او پهل یې وکړو نو الله تعالی فرمایي بیا تاسو هیله پې مه کوئ. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. او تاسو مه جنګېږئ د دغې کافرانو مشرکانو سره په نزد د مسجد حرام باندې، یعنې بالابتداء شروع تاسو مه کوئ. حتی یقاتلوکم فیه، تر دې چې دوی وجنګېږي تاسو سره په دغه مسجد حرام کې. که د حرم په ځمکه هغوی لاس اوچت کړو نو فإن قاتلوکم فاقتلوهم، نو پس که چېرې هغوی وجنګېدل تاسو سره په دغې حرم کې نو بیا مړه کوئ تاسو هغوی لره. كذلك جزاء الكافرين، هم دقه رنګې بدله د کافرانو د مشرکانو ده. فإن انتهوا، یعنی فإن انتهوا عن الشرك والكفر، الله وی تاسو مو سره سره پولې پټي مسله نشته، خو د اسلام جنگ دی او د قرآن جنگ دی. نو که کې پورې دی کافر دی نو چې پرې نه دی ښه، او که توبه یې ووښکله چې د شرک نه او د کفر نه توبهګار یم نو الله تعالی فرمایي بیا غل سړی د کوره پورې نه ځغلي ښه، بس تاسو هم ترې بیا راواپس شئ. فإن انتهوا یعنی عن الشرك والكفر، که دوی رامنې شو د کفر او د شرک نه نو فإن الله غفور رحیم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. اوس جهاد حکم خو الله راولېږو چې جهاد به کوئ، خو کوم وخته پورې به جهادي؟ آیا صرف مدني زندګۍ کې د رسول الله مبارک په حیات کې به جهادي، او که نه صرف په خلافت راشده کې به جهادي، او که نه وایي نه جهاد به تر قیامته پورې رواني. الجهاد ماض الی یوم القیامه، پیغمبر علیه السلام فرمایي. او الله تعالی فرمایي هغې پورې ورسره جنګېږئ حتی لا تکون فتنة، تر دې چې په مخ د ځمکه باندې شرک پاتې نه شي ويكون الدين لله، او ټوله تابعداري د یو الله شي، چې په ټوله دنیا او په ټوله کره ارض باندې د الله د قرآن بالادستي راشي او حاکمیت راشي او یو کافر هم پاتې نشو. نو الله فرمایي هغې پورې به ورسره جنګېږئ. نو یا خو لا تکون فتنة معنا دا ده چې کہیں پورې شرک او مشرک باقی پاتې نشي. او یا سنی حضرات علماء مفسرین فرمائی وی حتی لا تکون فتنة معنا دا دا یعنی حتی لا یفتن مؤمن، چکمی پوری یو مسلمان پا مخدز مکہ پا آزمائش کے دے نو تاسو با جہاد کوئی خواہ. که ڈاکٹر عافیہ دا کافرانو پا گرفت کے دا نو اللہ وی سوال نہ پیدا کی کہ مسلمانان دے جہاد تصور ختم کی، او کچری د مسلمانانو مین د خويند داغي عزتونه محفوظ نه دي په فلسطین کې او په کشمیر کې داغي مین د خويند بي عزت کیږي او ماشومان قتلېږي بلا وجه. نو الله تعالی فرمایي بیا هم تاسو جهاد نه پرېږدئ. چې کومې پوری مسلمان په آزمائش کې دی د کافر د طرف نه واغې په باندې ظلمونه کوي نو تاسو به جهاد کوئ. نو حاصل ده تر قیامته پورې دا مظالم هم شته، قیامته پورې به جهاد وي. حتی لا تکون فتنة، نو دو مطلبونه شو، یا لا تکون فتنة یعنی شرکن، چې کہیں پورې فتنه ختم شوی نه یعنی شرک ختم شوی نه، او یا حتی لا یفتن مؤمن، چې کہیں پورې یو مسلمان په آزمائش کې دی د کافر د طرف نه نو هغې پورې به تاسو جهاد کوئ. حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله، او شي دا دین او تابعداري، دین طاعت ته او تابعدارۍ ته وایي د الله رب العالمین د پاره. فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین، نو پس که چېرې دوی رامنې شي یعنی عن الکفر والشرک نو فلا عدوان الا على الظالمین، نشته تجاوز او ظلم لیکن په ظالمانو او بې انصافانو باندې. اوس دې ته خیال وکړئ فلا عدوان، الله تعالی وی په بل چا باندې عدوان نشته، صرف په ظالم باندې نشته.
نو ظالم چې کوم ظلمونه وکړل او هغه ته د هغې سزا یو مسلمان مجاهد ورکوي نو دا خو ظلم نه دی، دا خو عدوان نه دی. نو مونږ ویلو چې کله کله تسمیه مشاکلتن هم راځي، دا د چې کوم عمل کړی و نو دا ظلم و، د ته چې کومه بدله میلاویږي نو دا لیس بظلم، خو دې ته هم ظلم ووي مشاکلتن. لکه رسوم را روان دي فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. الله وی چې چا د باندې ظلم وکړو نو ته پې حق شانتې ظلم وکړه. یو سپېړی درکړې تم ته نه یو تمبوه زیات نه. اوس د هغه چې کومه سپېړه تمبولې دا خو ظلم و ځکه آغاز یې کړی دی، او ته چې کومه سپېړه تمبوې نو دا خو بدل دی، دا خو عدل دی، دا خو انصاف دی. ښه دا ده چې معافي وکړي، خو که معافي نه کړي نو یو سپېړې حق دی شته. نو دې ته چې دا عدوان ویلی دی یا دې ته چې اعتدا ویلی ده نو دا تسمیه مشاکلتن ده. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. اوس د مسلمانانو سره دقه سوچو چې که مونږ ورځو نو تلي به یو مونږ چې کوم دی عمرې له، او که کافران را سره جنګ کوي نو مونږ که جنګ کوو نو حرم د هغې احترام به ملحوظ پاتې نه شي، او که نه کوو نو بس بیا خو به دوی مونږ مړه کوي چې مونږ به دقه شانتې ورته تړلي ناست یو. الله تعالی فرمایي چې نه، دا حرمتونه چې څومره دي، دا عزتونه چې څومره دي نو دا ټول دا په برابرۍ باندې دي. نو که کافر د حرم احترام کوي او د پلار قاتل ته پکې څه نه وایي نو بیا تاسو له هم پکار دي چې د هغې د احترام خیال وساتئ. او که هغه توره رااخلي او تاسو سره جنګېږي الله تعالی فرمایي بیا تاسو هم راواخلئ. الشهر الحرام بالشهر الحرام. دا میاشت محترمه چې ده نو دا په مقابله د هغه میاشتې محترمې کې ده. نو اشهر حرم دا سلور دي، منها 4 حرم، رجب او ذوالقعده ذوالحجه او محرم. دا یو ځان لده چې رجب دی، او دا درې دغه چې کوم دی متوالیات دي پرله پسې دي. نو دا سلور میاشتې چې دي دې ته وایي اشهر حرم. د جاهلیت په زمانه کې د اسلام نه مخکې هم په دې کې به هغوی جنګ نه کوو او جګړه به په دې کې نه کوله، ځکه دا محترمې میاشتې دي او دا عزت والا دي. نو په اسلام کې الله رب العالمین په ابتدا کې دا حکم کړی و چې اشهر حرم په دې کې به تاسو جنګ نه کوئ، لیکن بیا وروستو آیت راغلی دی چې وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. دا ورله بیا ناسخ دی چې تاسو جنګ کوئ د مشرکانو سره په جمع باندې. نو چې څونه کافران دي او په کم ځای کې دي او په کم وخت کې دي. او بل آیت راغلی دی چې فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. سلور میاشتې خو لاول هغې ته سورت براءت کې راغلی دي، هغې ته الله تعالی مهلت ورکړ، ډیلې ورته ورکړ. سلور میاشتې کې دننه مدینه خالی کوي، او که سلور میاشتې نه پس تاسو د حرم په دې پاکه خاوره باندې میلاو شوئ او ومونتلی شوئ نو بیا به ستاسو خلاف کاروایي کېږي. نو دغه کاروایي بیا عامه ده که د اشهر حرم وي او که دا غیر د اشهر حرم نه وي. نو موجوده حکم د اسلام دا دی چې جهاد فی سبیل الله مطلقا دا مشروع دی، خوا که اشهر حرم وي او که غیر اشهر حرم وي. خو علما فرمایي چې بهتره دا ده که اوس هم څوک آغاز کوي د جهاد، یو خو دا چې دفاع کوي، کافر حمله کړی دا ته له جواب ورکوي، نه خو بیا به ذوالحجه کې هم ورکوي. یو دا چې ته آغاز کوي، ځکه اسلام کې 2 جنګونه دي، یو د دفاعي جنگ او یو د اقدامي جنگ. نو دا هم یاد ساتئ، بعضي مسلمانان د مستشرقینو او د مغرب زده خلقو د اعتراضونو نه متاثره شوي دي. هغوی وي دا دهشتګردي ده او دا فلان دی او دا فلان دی دا فلان دی. نو بعضې زمونږ مسلمانانو کې چې کم کمزوری خلق دی نو هغوی لږ پسپایي اختیار کړې ده. هغوی وي نه په اسلام کې خو دفاعي جنگ شته او اقدامي جنگ نشته. یعنې مونږ مسلمانان چې جنگ کوو نو ولې کوو؟ ځکه کافر را باندې حمله کړي نو مونږ به خامخا جواب ورکوو. او یو دا چې ګینې مونږ اقدام وکړو نو مونږ وي دا کار نه کوو. خدایا ساتئ، دا د قرآن حکیم د روح نه خلاف ده. ځکه د قرآن حکیم د رالیږلو او د بعثت محمدي د هغې تقاضا دا ده چې په ټول کره ارض باندې د الله تعالی نظام او د الله تعالی قانون حاوي شي. نو د هغې دپاره به کله دفاعي جنگ هم وي او کله به د هغې دپاره اقدامي جنگ هم وي. کافر حمله او اټیک نه دی کړی، لیکن مسلمانان په هغې باندې آغاز کوي. خو د هغې بیا شرایط دي. اول به ورته تبلیغ د اسلام کوي، چېرې اسلام قبول کوي او د هغې برکات او فضایل به ورته بیان کوي.
کاغی اومنلا نو بس زمونږ رونه دي، او کاغی اونه منلا نو بیا دا چې د اسلام حاکمیت تسلیم کړي، رعیت پاتې شي، او ستاسو د مال جان تحفظ به اسلام کوي. کاغی تم غاړه نږدي نو بیا په تور سره خبرې کوو. نو په اسلام کې دفاعي جنگ هم شته، په اسلام کې اقدامي جنگ هم شته. دواړو چې کوم مشروعیت الله رب العالمین را لېږلی دی. نو فرمایي چې والحرمات قصاص، او دا حرمتونه او دا عزتونه چې دي نو دا په برابرۍ باندې دي. مونږ مخکې ویلو قصاص وي برابرۍ ته، نو که کافر لحاظ کوي مونږ یې 20 پیرې کوو، که هغه نه کوي نو بس بیا مونږ هم پړه نه یو، بیا به ورته مونږ خامخا جواب ورکوو. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه، پس هر هغه څوک چې هغه تجاوز وکړي په تاسو باندې، هغه د باندې اټیک او لاس یې اوچت کړو، نو پس تاسو هم تجاوز وکړئ په هغه باندې په مثل د هغې چې تجاوز کړی هغه په تاسو باندې. نو دا جزاء الاعتداء دې ته اعتداء ووي، حالانکه جزاء الاعتداء لیس باعتداء، د ظلم بدله دا خو ظلم نه دی، خو چونکې د هغې هغه ظلم و نو زمونږ دې ته هم مشاکلتا اعتداء او ظلم ووي. واتقوا الله، او تاسو ویریږئ د الله رب العالمین نه چې کافر د اشهر حرم احترام کوي او مسلمان را ولاړ شو هغه وایي زه به دا میاشتې او دا احترامونه ګینه نه منم او دقه شانتې اټیک کوي، نو بې اصوله ګوره اسلام د جنگ اجازت نه دی ورکړی. واتقوا الله، د خدای نه ویریږئ او پوه شئ تاسو چې په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی هغه سره د متقیانو د پرهیزګارو خلقو نه دی. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. اوس بل یو حکم دی په ابواب البر کې چې د جهاد مشروعیت خو راغی او د هغې ضرورت او د هغې چې کوم دی مجبوري هم بیان شوه، ځکه مسلمانان په تکلیف دي د کافرانو د یلغار د وجې نه، نو مسلمانانو سره بله لار نشته جهاد به کوي. خو اوس جهاد دا اسې په تش لاس باندې نه کېږي. الله تعالی ویل اول به جیب ته لاس کوئ، انفاق فی سبیل الله به کوئ. صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام باقاعده چندې کولې د هغې دپاره چې څوک به د الله په لار کې کم قربانی پیش کی، نو باقاعده صحابه کرام وی زمونږ دا چنده ولیکئ، دا ترغیب د نورو خلقو دپاره و. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره انفاق فی سبیل الله به کوئ او ځان به هلاکت ته نه غورځوئ. اوس د دې معنا سره ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، ځان به هلاکت ته نه غورځوئ. نو دې مختلف تشریحات دي، یا خدا خودکشي مه کوئ ځکه دا ځان هلاکت ته غورځول دي، یا دا ده چې کافر دومره سیوا دی، لکه مخکې مونږ ویلي وو چې اول یو په 2 مقابله وه، یو په 10 مقابله وه، اوس یو په 2 مقابله ده. لیکن کافران یو په 2 نه، یو په 10 نه، د هغې نه هم زیات دي، هغه د لکونو په تعداد کې دي، او مسلمانان چند کسان دي. نو که په داسې حالت کې د دوی د امیر او د مشر وینا دی او د دوی مشوره چې وایي په دې وخت کې مونږ دوی سره جنگ نه کوو، ځکه دغه رهي صحیح د مونږ قوت دی دا به منتشر شي، دا به خراب شي، لہذا نه کوو. نو که بعضې کسان هغه د امیر د فیصلې او د مشورې خلاف هغه بیا جنګېږي، نو الله تعالی وي ځان به هلاکت ته وغورځي. په داسې وخت کې چې کوم دی نو هغه بیا د جنګ نه کوي چې مشوره په هغې باندې د امیر نه راغلي او د هغې شرایط موجود نه وي. او یا سن علماء مراد د دې نه انفاق فی سبیل الله دی، پیسې لګوئ، پیسو له غوټې مه ورکوئ، چې کوم د ضرورت ځایونه وي نو په هغې کې پیسې لګوئ. مسلمانان به بچي، ستا جماعتونه به بچي، ستا مدرسې او ستا مرکزونه به محفوظي. او الله تعالی که مسلمانان هغه بینکونه ډکوي او بیا د الله په دین باندې نه لګوي، نو بیا به د نه دا بینک پاتې شي او نه به د دا کور پاتې شي او نه به د دا ځمکې پاتې شي. کافر به د باندې غالب شي او هلاکت ته به ټول وغورځېږي، ښه ټول به مړه کي. نو بیا انفاق طرف ته ترغیب دی. او حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د دې آیت په مطلب باندې زه ډېر ښه پوهېږم. وی چې کله اسلام غالب شو، مونږ جهادونه وکړل، رسول الله مبارک په معیت کې مونږ غزوات وکړل او اسلام ښه غالب شو، نو زمونږ په ذهنونو کې دا خبره وه چې اوس به کور کینو، د خپلو باغونو، د خپلو کجورو، د خپلو فصلونو او د خپلو بچو بس د هغې نگراني او تربیت به کوو او باس نور ضرورت پاتې نه شو، ځکه اسلام خو هم غالب شو. نو وی الله رب العالمین دا آیت راولېږو چې ګوره د جهاد نه کینئ ما چې مسلمان وي بس ما وګټله. الله تعالی فرمایي دا به د قیامته پورې دا سلسله روانوي، ځان ښه مضبوط کوي او ځان هلاکت ته مه غورځوئ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ وصیت وکړو
وی بوډا و سپین ږیری و په جهاد کې به روان و بچو ته یې وی چې کله جهاد وي بس ماله سامان تیاروئ او سورلی تیاروئ او زه به ځم نو آخر کې یو جهاد کې تو نو په هغه جهاد کې دی بیمار شو او سخت بیمار شو او قریب الموت شو مجاهدینو ملګرو ته وصیت وکړو یو ګوره داسې به کوئ چې ما به دلته پرېږدی نه که زه وفات شم نو زما دا لاش به ځان سره واخلئ او چې کوم ځای پورې تاسو پیش قدمي کوئ